آپ بھی ایسے اسکول سسٹم کی تلاش میں ہیں جو عصر حاضر کے مطابق آپ کے بچے کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرتا ہے؟ ہیرا ہائی اسکول چمکنی ایسا ادارہ جو آپ کے بچے کے بہتر آج کو روشن کل میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے مضبوط نظام تعلیم میں معیاری نصاب، انتہائی مناسب فیس سٹرکچر، لائف سکلز، کردار سازی، دینی تعلیم، سائنس بیس سرگرمیاں، اساتذہ کی جدید تقاضوں کے مطابق تربیت اور دوسری بہت خوبیاں آپ کے منتظر۔ تو آئیں آپ بھی ہیرا ہائی اسکول چمکنی کا حصہ بنیں۔ داخلے جاری ہیں۔ ہیرا ہائی اسکول، انقلاب روڈ، چمکنی۔ یار مانے 11 بمیدان گٹی پجار، یار مانے 11 بمیدان گٹی پجار، غمون کړي یار لږ صبر وکړه یار، مونږ د میدان زمریو نکړو د چا ډار، غمون کړي یار لږ صبر وکړه یار، غمون کړي یار لږ صبر وکړه یار، یار مانے بمنی، 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 یار مانے بمنی۔ سپنر فیلڈنگ کو بالنگ کو بیٹنگ کو سپنر فیلڈنگ کو مونږ مشهور یو په هر کلی په هر ښار، مونږ مشهور یو په هر کلی په هر ښار، غمون کړي یار لږ صبر وکړه یار، مونږ د میدان زمریو نکړو د چا ډار، غمون کړي یار لږ صبر وکړه۔ په ممتاز کرکټ ګراوند کې د چمکني سپر لیګ فائنل میچ د آر جی چیتا او د یارمانی 11 ترمنځ وشو۔ یارمانی 11 لومړی بیټینګ وکړو او په مقرره اوورز کې 175 رنز جوړ کړل، په جواب کې آر جی چیتا مقرره رنز جوړولو کې ناکام شو او دغه رنګ دا ټورنمنټ یارمانی 11 په خپل نوم کړو۔ د دې میچ کتوله شایقین کرکټ په یو لوی تعداد کې موجود وو۔ د دې میچ مشر میلمه د پی کې 69 عوامي نیشنل پارټۍ مشر ډاکټر نوید وو۔ د سوشل ورک ټیم شاهد بلال چمکني په دغه موقع هم موجود وو او د ټیمونو حوصله افزایي وکړه۔ میلمنو د انتظامی په بهترین توګه ټورنمنټ انعقاد کولو باندې هغوی ته مبارکباد ورکړو۔ میلمنو په کلاریانو کې انعامات تقسیم کړل۔ څنګه چې تاسو ته پته نن دا دومره زبردست یو ایونټ چې دی زمونږ دلته د لوکل مرګرو چې دی هغو ارګنایز کړی دی او په سوکنو په سطح یا د پښتونخوا په سطح باندې دا ډېر یو مشهور ټورنمنټ دی او دې ته ډېر لرې نه خلک راځي۔ دا فاینل چې دی تاسو ګورئ کوم قسم ګراوند دی کوم قسم ماحول دی، نو داسې ډېر کم چې دی نو د انټرټینمنټ ذریعې زموږ په دې صوبه کې شته، نو زه خو دلته چې کوم زمونږ ارګنایزنګ کمیټي ده هغو ته دوی مبارکباد هم ورکوم، خراج تحسین هم پیش کوم چې داسې یو ایونټ هغو ارګنایز کو او د دې لوکل خلکو دپاره داسې د انټرټینمنټ او ذریعه او بل سپورټس یو داسې اهم پهلو ده زموږ د معاشرې چې خاص طور باندې کرکټ چې دی کې د دې حلقې نه ډېر زیات ښه پلیران چې لکه افتخار احمد زموږ په انټرنیشنل ټیم کې دی او نن سبا پی ایس ایل کې هم داسې د دې علاقې پلیران چې دي لوبې کوي، نو د هغې کمال او د هغې سیره هم د دې ارګنایزنګ کمیټي او د دې علاقې خلکو ته په دې ځي چې هغو داسې ایونټس جوړوي چې کوم زموږ ټیلنټ وي د دې علاقو هغه به مخکې راشي او هغه ینګ هلکانو ته داسې یو موقع میلاو شي، اوس یو ګراوند ورته میلاو شي چې هغه را روان ټایم کې بیا زموږ د ملک او زموږ د صوبې او زموږ د دې علاقو
په دې کرکټ کې چې دی نو هلته نمایندګي مو کي او خپل کارکردګي مو ښایي په انټرنیشنل سطح باندې بیا د دې علاقې او د دې کلي نوم روشن څنګه چې د سی پی ایل میچونو او ټورنمنټو موږ د ټول ټورنمنټ نه ښه خوشحاله یو شکر الحمدلله زما ټیم د نورو ټیمونو په نسبت باندې لږ غونتې کمزوری و خو چې الله یې درکوي نو هغه بیا همداسې وي زه ډېر شکرګزار یم د الله چې ماته د دې چیمپینشپ مال راکو یارماني له زه ټول کلان زما کپتان چې کم دی سلو نو د هغه زه ډېر زیات شکرګزار یم چې ما له دې ډېره ښه لوبه کړې ده مزدار ټورنمنټ شو او چې کوم بوټینګ لګولي وو ماشاءالله تناور درخ شو ماشاءالله مخکې به تقریبا د 200 پلیرانو کې دغه تماشان وو نن تقریبا شپږ سوه زر 200 یونیم زر پورې وو زر یونیم زر پورې وو کسان هغه ډېر خوشحاله یم ان شاء الله تعالی مخکې پی اس ال به هم دې نن خشته پی اس ال کوو ان شاء الله تعالی او ډېر پمپ اینڈ شو سره به کوو خیر ان شاء الله ناس کرنل ریټایر ریاض احمد جان چا زمونږ د کلي ډېر دروند خوږ مشر دی د هغه ډېره خصوصي شکریه ادا کوم دا میدانونه مونږ ډېر مخکې کتلي وو دلته به 600 کسان نه راتلل تماشایان دلته به زیات نه زیات 30 تماشایان به مونږ کتل راتلل به دا میدان چې نن آباد دی دې کې مونږ د ریاض احمد جان چې دی خصوصي شکریه ادا کوو هغه دا ځوانانو له ډېر ښه پلیټفارم ورکو او کرنل ریټایر ریاض احمد جان چې دی دا د کرکټ دپاره یو داسې سنهره باب سو کړو دپاره شو چې هغه د هر جیت دپاره د زه زما مشران راغي زما لپاره د خبرو اجازت نشته چې زه دومره خبرې تاسو ته وکړم خو زه ډېر خوشحاله یم چې زموږ دا ینګ هلکان اکټیویټ کې سالي او دا ښه ټیم چې کوم دی د نشو تماشو نه بچ دي او په دې چې کوم دی دې کرکټ له راځي نو زه په دې ډېر خوشحاله یم زه د دې شکرګزاره یم یقینا ډېره د خوشحالۍ موقع ده چې نن زموږ د کلي ټول نوجوانان په دې ګراونډ کې چې دی نو راغونډ شوي دي او یو هارډ بال ټورنمنټ اختتام وشو او چونکې زه خو دا خبره کوم چې د دې افتتاح چې هم د قوم سعادت د مشرانو نه شوي وه الحمدلله موږ خپله هم د دې افتتاح کړې وه او شکر دی ښه انتظامي او ښه کارکردګۍ سره چې دی نو دا ټورنمنټ خپل زه یارماني 11 ته مبارکباد پیش کوم او کرنل ته هارډ لک ښه ګیم وکړو یارماني 11 موږ سره په راوند میچ کې میچ یو خو هغه میچ موږ نه دی هارډ لک هغه میچ یې بایللی او فاینل ته راوتله نو مبارکباد پیش کوم ته یو ښه ټورنمنټ شو ښه ایونټ نو انشاءالله داسې ایونټونه به کېږي چې تر څو پورې موږ انشاءالله ژوندي یو او دا د اونرانو غټ دغه دی زړه دی چې په دې دومره وخت کې داسې وخت کې دی ټیمونه سپورټ کوي کلاډان سپورټ کوي ولې چې تاسو ته پته څومره ګرانه ده او په دې کې پلیئرز باندې دومره خرچه کول نو د دې خراجي تحسین ورته پیش کوم عادل نوري د ټورنمنټ بهترین کھلاڑی وټاکلی شو نعمت سبحان چمکنی ٹی وی ممتاز کرکٹ گراؤنڈ چمکنی کیا آپ بھی ایسے اسکول سسٹم کی تلاش میں ہیں جو عصر حاضر کے مطابق آپ کے بچے کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرتا ہے؟ ہیرا ہائی اسکول چمکنی ایسا ادارہ جو آپ کے بچے کے بہتر آج کو روشن کل میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے مضبوط نظام تعلیم میں معیاری نصاب، انتہائی مناسب فیس سٹرکچر، لائف سکلز، کردار سازی، دینی تعلیم، سائنس بیس سرگرمیاں، اساتذہ کی جدید تقاضوں کے مطابق تربیت اور دوسری بہت خوبیاں آپ کے منتظر۔ تو آئیں آپ بھی ہیرا ہائی اسکول چمکنی کا حصہ بنیں۔ داخلے جاری ہیں۔ ہیرا ہائی اسکول انقلاب روڈ چمکنی۔